شپږم نمبر عقیده مسلمانانو د الله تعالی سره سره چې الله تعالی ځمکه اسمان ستوري سپوږمۍ فرشتي انسانان پیریان عرض دا چې ټول جهان یې څه دی پیدا کړی دی. موږ تبلیغ والا نو اورېدلي که نه هغه وایي چې څه موږ پېژنو او څه نه پېژنو چې څه موږ لیدلي او څه نه دي لیدلي ټول چا پیدا کړي الله. ځکه موږ خو لږ څیزونه پېژنو مخلوق کې چې موږ ته کم په نظر راځي او کم ځای پورې موږ تللي یو څه مو لیدلي هغه پېژنو. اوس داسې مخلوق به شته چې هغه موږ تاسو لیدلی دی نه. داسې مخلوق شته چې موږ یې نومونه هم نه دي اورېدلي په دې ځناورو کې بیا په حشراتو چینجو کې په سمندرونو کې دننه داسې ناشنا قسم څیزونه چې هغې موږ تاسو نوم او شکل د سره لیدلی هم نه دی هغه هم چا پیدا کړي الله تعالی پیدا کړي دي. ښه او انسانان الله پیدا کړي دي مختلف قسمونو کې مختلفو رنګونو کې مختلف خاندانونو کې د دې پیدا کوونکی څوک دی الله دی او یوازې هغه د ټولې دنیا مالک دی. ټولې دنیا مالک څوک دی مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د جزا هم یعنی د قیامت د ورځې مالک دی او د دنیا هم مالک دی. زما ستا چې کومه دعوه ده چې دا شی زما دی دا ځمکه زما دا کور زما دا کلی زما دا مجازي ده دا څه ده د دې څه حیثیت نشته دی ځکه دنیا خلکو مشرانو زمونږ مشرانو هغوی وایي چې دا شی زما دی اوس هغه شته نشته چا ته پاتې شوي اولاد ته دا به ته هم لاړ شي نه بیا به چا ته پاتې شي یو سلسله ده روانه اخر کې څه الله پیدا کړي الله به ختم کړي. اووم نمبر عقیده هغه مرګ راولي او ژوند ورکوي. الله تعالی څه کوي مرګ راولي او ژوند ورکوي. یحیی و یمیتو یحیی قرآن کې الله فرمایي کنه یحیی الله څه کوي ژوندي کول او و یمیتو الله مړ چاله ژوند ورکوي نو څوک ورکوي الله خو چاله مرګ راولي نو څوک راولي الله راولي. او دا هر څه چې کوم دی یعنی د مخلوق ژوند او مرګ صرف د هغه په حکم سره کیږي. د چا په حکم سره کیږي د الله تعالی په حکم سره کیږي. خبر پوهیږئ که نه چاله الله تعالی ژوند ورکوي د ژوند په نصیب کړي چاله الله مرګ راولي. دا اوس تېره میاشت کې زموږ د دې بونیر ډګر یو دوه عالمانو لوی لوی عالمان هغه څه شو په دې امبیله کې غر کې اکسیډنټ یې وکړو ګاډی ډېر په ښکته غر کې لاړو نو دوی پکې درې کسانو دا دوه عالمان چې هغه مړه شو یو سره طالب و هغه ژوندی پاتې شو هغه ژوندی دی یو ګاډی دی د یو ځای نه ټولې رغښتې دي خو چې الله د چا ژوند و نه هغه بچ کړو الله تعالی او د چا چې ژوند ختم و نه هغوی له الله تعالی سره وړو مرګ یې راوستو. نو ژوندي کول او مړه کول څوک کوي الله کوي. خو ټوله دنیا راجمع شي او یو سړی مړ کول غواړي نو مړ به یې کړي چې الله حکم نه وي شوی نه ټوله دنیا راجمع شي او یو سړی مړي نو ژوندی به یې کړي نه شي. خبره پوه شوې دا اوومه عقیده شوه. اتمه عقیده یوازې هغه ټول مخلوق لره روزي ورکوي. الله تعالی څه دی روزي رسان دی رزاق دی رازق دی. یوازې الله رب العزت د ټولو زنده سرو که انسانان دي که پیریان دي که زناور دي حشرات دي مرغۍ دي څه شي دي چرند او پرند ونې بوټي دي د دې ټولو روزي رسان څوک دی یوازې یو الله جل شانه دی چې دا زما ساسۍ عقیده رزق څوک ورکوي الله ورکوي. پوه شو په دې باندې چې دا زما ساسۍ اوس موږ او تاسو وایو چې موږ له خو مور او پلار راکړي هغې ګټي وروڼه یې ګټي هغې له څوک ورکوي چې الله تعالی د یو سړي رزق انتظام نه کړي دی په خپله وکړي. الله تعالی د انسان په بدن کې طاقت یې ښودی د کار کسب مزدوري او کار کسب مزدوري څوک ورکوي الله ورکوي. یو سړي د بدن نه الله تعالی چې کوم دی د لاس خپو نه طاقت والي دی لاس نشي رقولی خپې نشي رقولی دماغ کار نه کوي نو دی به رزق وګټي نشي. پوه شو په دې باندې. نهم نمبر الله رب العزت نه خوراک کوي نه څکل کوي نه خوب وهو حی القیوم. الله رب العزت چې کوم دی د خوراک نه پاک دی ضرورت نشته الله ته د خوراک بل له خوراک داسې ذات دی. الله تعالی د څښاک نه څه دی د څکلو اوبو ضرورت نشته الله ته او دارنګې نه خوب سینتون ولا نوم سینتون ولا نوم نه الله رب العزت د څه کوي خوب راځي ولا سینتون ولا نوم اونګاړی ولا نوم او نه خوب
تش اونګاړیم الله رب العزت له چې کوم دی دا خو د مخلوق صفت دی خوب خالق صفت نه دی د خوب ضرورت خو ما ته دی چې مونږ کمزوري یو مونږ څه یو د خوراک څښاک ما ته د ضرورت دی مونږ کمزوري یو الله رب العزت چې کوم دی بل له خوب ورکي بل له خوراک ورکي بل له اوبه ورکي نو الله رب العزت داسې ذات دی چې دا زما ستاسې عقیدې مضبوط شي دا مونږ څه کوو چې زما ستا د الله رب العزت متعلق عقاید څه شي مضبوط شي غواړم